بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آصف نثار غیاسی سنو اجرا او خبرې بنن کو په یو ډیر حساس موضوع باندې. اگر چې زموږ موضوعات اکثر سیاسی وي، کرنٹ افیرز وي، خو نن په یو داسې موضوع خبره کوو چې هغې نن سبا ټول ځوان کل او ځوان کل سره وړوکې کل کم ماشومان چې دي هغه هم رانیولي دي. خبره بنن کوو مونږ د سوشل میډیا استعمال او آیا د 14 کالو نه کم ماشومانو باندې نسل باندې د دې پابندي پکار ده چې دا په بندیز ولګي. کتونکو اوریدونکو، د دنیا ډیر ملکونو کې نن سبا په دې باندې ډیر لوی باس روان دی چې کم دا را روان نسل دی، کم چې دا الکان دي، کم عمر مناسب دی چې دې ته د سوشل میډیا مکمل رسایي وي. په دې باندې ډیر لوی بحث روان دی او د دنیا ډیرو ملکونو کم بیش که زه اندازه زما غلطه نشي نو د درجن نه زیات ملکونو او ترقي یافته ملکونو ښه مخکې چې پرمختګ یې کړی د هغه ملکونو په دې باندې اوس پابندي لګولې ده چې د مخصوص سوشل میډیا چې کم سایټس دي یا هغې ته رسایي د 14 کالو نه کم ماشومانو باندې بندیز لګېدلی دی. بعضې د 12 کالو، بعضې د 10 کالو عمر قید هم لګولی دی. دې حوالې سره ډېر لوی باس روان دی. کله نه چې موږ دا ویلی شو چې مواصلات ترقي وکړه او د موبایل شکل کې پهله کمپیوټر، هغې نه پس لیپټاپ، اوس موبایل صورت کې چې کومه یو آله راغلی ده او بیا هغې نه پس چې کومه یو ډیجیټل او سوشل میډیا پلیټفارمز راغه، هغې یقینا چې یو انقلاب راوستی دی، یو بدلون یې راوستی دی. ښه اړخ هم د دې شته دی. ښه اړخونه دا دي چې ټوله دنیا یو بل سره کنیکټ شوې ده. زه به د یو وړوکې مثال درکړم. زمونږ یو د ترور زوی، زما یو کزن 1991 کې روس ته لاړو سبق ویلو ته. نو هغه ورځو کې خو د روس حالات داسې وو چې روس ماتېدو والا او نو ټلیفون ډېره غټه مسله به وه، هلته نه فون راتلل ممکنه نه وه، بل ټلیفون به ډېرو خلکو کره پی ټي سی ایل نمبر یې، پی ټي سی ایل فون به هم چا کره نه و. نو هغه یو ځل خط راواستولو مونږ ټولو ته او تاسو یقین وکړئ چې هغه خط مونږ ته کم و بیش 2 میاشتو کې را رسېدلی او ظاهره ده د هغې مختلف درجات وي، مختلف پروسس وي، طریقه وي، خط کولاویږي، پړاوېدو به چې دې کې څه لیکل شوي دي. او دې دوران کې یو خط زمونږ د یو تره په نوم و چې هغه د هغه ماما کېدو. هغه چې رورسېدو ته یقین وکړئ موږ په هغه ورځ بیا خفه هم ډېر وو چې د هغې د وفات هم بیا 40 شوې وه. یعنې یو طرف ته دومره سست سیسټم و او دویم طرف ته هماغه زموږ چې کوم رشته دار دی، زما د ترور زوی دی، هغه سره اوس مونږه آنلاین مخامخ لګیا یو بل وینو، خبرې کوو. نو دنیا خو ډېره مخکې لاړه که نه، موږ خو دا نشو کولی چې دې سیسټم نه ځان وباسو او وروستو شو، دا ممکنه نه ده. لیکن د دې سیسټم د دې معاملاتو دپاره یو دایره هم پکار ده، څه اصول و قواعد ضوابط هم پکار دي، څه تربیت هم پکار دی. زمونږ د ملک غټه مسله دا ده چې مونږ مور و پلار همیشه دپاره د خپل چې کم یو تربیت دی یا خپل کم فرایض دي د هغې نه تیښتې دپاره بس ځان خلاصوي یو شارټکټ وباسي. نن سبا شارټکټ دا دی چې بس ماشوم ته لاس کې موبایل ورکړه. او اوس خو زمانه به تاسو کتونکو اورېدونکو ښه خبر یی چې د 1.5-2 کالو ماشومانو هم د موبایل په نشه کې داسې نښتې دي، هغې کې چېرته ګیمز وي یا چېرته کارټون وي یا ویډیوز وي، چې هر څه ګوري رو رو پې پوهېږي هم. 2-2.5 کالو ماشوم اکثر د یو بعضې 50 کالو د مشر نه ډېر ښه پوهېږي په موبایل. خو دا اوس یو نشه ده او اوس په دې باندې لوی باس روان دی چې دا نشه که په دې عمر کې ولګي دا ډېره خطرناکه ده، ځکه د دنیا ډېرو ملکونو اوس د عمرونو قید لګولی دی. موږ هم نن په دې باندې خبره کوو. پاکستان کې هم دا یو تجویز بعضې ټایم کې گردش کې راشي چې دلته هم 14 کاله عمر پکار دی د معاملاتو دپاره. 14 کالو نه کم ځوانانو یا هلکانو یا ماشومانو باندې بندیز پکار دی. موږ سره نن
په دې موضوع به گفتگو کوي د اسلامي نظریاتي کونسل سابقه چیئرمین د پېښور یونیورسټۍ سابقه وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر قبله یاز صاحب او زموږ صحافي تجزیه کار ورور لحاظ علي صاحب به هم موږ سره په لاین باندې وي. تپوس په کوم د دواړو زموږ مېلمنو نه چې څومره بندیز پکار دی, آیا ضرورت شته نشته, او بل د دې سوشل میډیا د استعمال د تربیت ذمہواری بنیادی طور باندې پچا باندې راځي. دا مور او پلار خپل فرایض به کلم نه پوره کوي, کله به پروفیسر وي, کله به ټیچر وي, کله به څوک وي, نو اخر د مور او پلار کار څه پاتې دی. ډاکټر قبله یاز صاحب موږ سره په لاین باندې. ډاکټر صاحب چونکې ډېر د وړو د تربیتي مراحلو نه تیر شوی دی, بلکې یو ډېر لوی سیسټم یې څه پاتې ده, موږ هغې نه به هم تپوس کوو چې دې دپاره څه بهتري کیدی شي. السلام علیکم ډاکټر صاحب. السلام علیکم ډاکټر صاحب غیاسي صاحب. ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې د دنیا په ظاهره د اوس خو د سوشل میډیا یا ډیجیټل میډیا یو دور دی, دا سفر خو موږ ریورس کولی نه شو او نه دې نه وتی شو, دا ضرورت هم شو, ټیکنالوژي ده. خو اوس په دنیا کې په دې باندې یو بحث روان دی چې د موبایل استعمال او بیا د سوشل میډیا استعمال دې حوالې سره د عمر سکیت پکار دی چې مخصوص عمر نه د کم ماشوم الک موبایل یا سوشل میډیا نه استعمالوي. دې حوالې سره ډېرو ملکونو د پابندۍ لګولې دي, پاکستان کې په دې حوالې سره خبرې کېږي. تاسو دا راته ووایي چې تاسو دا ګڼئ چې د دې بندیز ضرورت شته دی, دې حوالې سره تربیت ضرورت شته دی, او کم قسم بندیز پکار دی؟ ډېر اهم سوال دی غیاسي صاحب, او یقینا چې څنګه تاسو وې چې د سماجی میډیا چې دا سوشل میډیا او موبایل او دا جدید ټیکنالوژي چې دا مخنیوي خو ډېر ګران دی او د وخت ضرورت هم جوړ شوی دی. خو په دنیا کې اوس په دې باندې بحث روان دی, او خاص کر په مغرب کې په هغه ملکونو کې چې چا نه داغه ټیکنالوژي مونږ ته رسېدلې ده چې د دې ټیکنالوژي د استعمال په ماشومانو باندې ډېر منفي اثرات دي. او آسټرالیا کې په ریسرچ شوی دی, او په برطانیه او په امریکا کې هم, او ناروے او په سویډن کې, نو هغوی ټول دې نتیجې ته را رسېدلي دي چې ماشومانو ته د دې آزادانه او ډېر زیات استعمال چې دی دا پکار نه دی, او د دې هوسته شکني پکار ده. زما اطلاعات دا دي چې په آسټرالیا کې هو د دې لپاره قانون هم جوړ شوی. بالکل. یو خو د سترګو نظر د دې سره خرابېږي, بل ذهني تخلیقي صلاحیتونه چې دي دا ختمېږي. جسمانی اثر دای چې حرکت چې کوم د ماشوم د کم عمر اټولو نه غټ ضرورت دی, هغه حرکت تقریبا ختم شي. او بل یو بل شی چې کوم نن سبا راغلی دا هغه دا دی چې ستا اوټیزم وایي, چې هغه الک یا جنې بالکل داسې شي چې هغوی سوچ ختم شي, او هغه د هغوی حرکت هم بے نظم وي او هیڅ ترتیب او نظم نه وي. نو دا سيزونه هم ریپورت شوي دي چې د سوشل میډیا استعمال د تکلیفونو ته د امراضو ته وده ورکوي. نو زه خو د دې حامي یم چې په دې باندې څه بندیزونه پکار دي, او د یو وخت نه بعد بیا پکار ده چې د هغې د اجازت دپاره لاره خلاصه شي. ډاکټر صاحب زمونږ د معاشرې یو غټه مسله دا هم ده چې کم پیرنټس دي, مور او پلار دي, والدین دي, هغې د خپلې سي فرایض اکثر نه ادا کوي. مثال په توګه کله هغې ماشوم سکول کې کینوي, نو بس د هغې دا خیال دی چې سکول پوهېږه, استاد پوهېږه, ماشوم پوهېږه, زما زه د اخلاص یم. نو هغه د تربیت چې کم عنصر دی, د تربیت چې کومه حصه د والدینو ده, هغې باندې هغې توجه نه ورکوي. نو اوس که مونږ د موبایل استعمال باندې بیسیکلی خبره وکړو, نو آیا
دې کې د والدینو ټول نه غټ لاس داغي هم پکار دی. داغي د پاره تاسو څه مشوره ده والدین د پاره چې دې حواله سره کم قسم تربیت د خپلو بچو وکړي هم دې وخت نه چې مخکې هغې ځي چې د دې سوشل میډیا یا د دې موبایل استعمال هغې په صحیح طریقې او صحیح مقاصدو لپاره وکړی شي؟ بالکل دا ډېر اهم سوال دی. بلکې ما خو همیشه دا ویلي دي چې دا کوم تربیتي پروګرامونه موږ د ځوانانو کوو یا د ماشومانو د دې په ځای پکار دا دی چې د هغوی د والدینو تربیت وشي. بالکل. ځکه چې بچې چې دی هغه په سکول کې وي او سکول نه زیات هغه په کور کې وي. بالکل. بیا د دې چې کوم همزولي دي پیرز چې د سره ناس پاس ماشومان دي نو د هغوی د ناستې اثرات هم په یو بل باندې خامخا راځي. نو د والدینو ډېر زیات هغه پکار دی تربیت پکار دی. داسې طریقه کېدلی شي چې مثلا څه وخت معین شي چې دا وخت به مثلا ستاسو د موبایل ټایم وي. نو په هغه وخت کې د سوشل میډیا د استعمال مثبت استعمال د دې اجازه ورکول پکار دی. ټایمونه ورته مقرره کول پکار دی او کدا څه قسم هڅې او کوششونه وشي او څه قانون سازي وشي نو زه دا خو نه وایم چې سل په سلا به والدین په دې باندې عمل شروع کی. خو یقینا یو بیداری به پیدا شي او ډېر والدین چې دی اب دې طرف تراشي او داسې بیا د یو نه بلتا او د بل نه بلتا. خو ما خیال دا دی چې او ضرورت ته دې خبره ده چې موږ په دا خبره باندې او په دې موضوع باندې بحث شروع کو او چې بحث شروع کو نو یقینا چې ډېر خطر به بخته. د بعض خلکو دا خیال دی چې هر شیز باندې پابندي لګول ګران دي او پابندي نه د لګول پکار او د پاره سبل لار اختیارول پکار ده. خو چې څنګه تاسو خبرو که چې دې کې به د معاشرې هر سړی خپل کردار ادا کوي ستاسو په خیال آیا که حکومت یو فیصلې ته رسی هغه فیصله په یو مطلب زبردستی نافذول به زیات اثر لري او کنه په هغې باندې تاسو چې کومه خبره کوي یو بحث پې وشي پارلیمان ته شی لاړ شي او یو ډسکشن وشي هغې نه پس سرای راشي او فیصله وشي نو هغه به زیاته مثبت وي او د هغې به زیات مؤثر دغې فایده وي؟ غیاسي صاحب زبردستی نفاذ به ممکن نه وي ځکه چې په کور کې دننه مداخلت څنګه کېدای شي. کاره خبره ده چې کور کې دننه خو بدلل ډېر ګران وي خو په ځینو ځایونو کې کېدای شي. لکه په ملیشیا کې ما اورېدلي دي معلومات مې دا دي چې په تعلیمي ادارو کې موبایل عام بند وي صرف په لیبارټرو کې مثلا اجازت وي یا په داسې ځای کې چې کوم ځای لایبرری وي چې هلته دوی رسایي وي هغه ته ګوګل ته کتابونو ته اے آی ته نو التا د دوی هغه وای فای هم اجازت وي بهر بیا اجازت نه. نو د دې فائدہ دا ده چې ماشوم چې د طالب علم هغه په خپل کلاس کې استاد ته متوجه وي او نور هم په غیر ضروری کارونو کې وخت نه ضایع کوي. نو ما خیال دی چې دا هم مونږ ته یو مثال جوړېدل شي چې مونږ د ملیشیا د تجربې نه زده کړو. او اخره کې ډاکټر صاحب په دې را مې پوه کوي چې ټیکنالوژي ته خو ریورس ګیر نشي لګېدی او د دې ټیکنالوژي مثال به موږ د تلوار واخلو ته په خپل دفاع هم کولی شي او ته په بل سړی بې ګناه وجلی هم شي. نو آیا د دې کم چې زمونږ تعلیمي ادارې دي بیا زمونږ زه خو دی کې دغه استعمال کم چې علما کرام باندې هم یو ذمواري ده تاسو د والدین د تربیت خبرو کنو کدی د پاره چې کور ماشوم کې باندې پابندي لاګو کولو د پاره د والدین تربیت کې بیا زمونږ د معاشرې د علما کرام رول به څومره مثبتي څومره مؤثر وي چې والدین دې له تیار کی چې ټیک د اخیستې ته نشي یا اخلت ما خو په دغه طریقه راشي او دا شی کنټرول کوي د مستقبل د پاره. نو تاسو دا غنئ چې دی کې بیا زمونږ علما کرام یو رول پلی کولی شي د والدین تربیت معامله کې؟ بالکل غیاسی صاحب د جماعت رول د مسجد رول ډیر اهم دی ممبرو د محراب رول ډیر اهم دی. اوجه دا چې زمونږ د محله او د کلی خلک لازمن د جماعت سره تړلی وي او کا مختلف اوقاتو کې 15 وخت لاړ نشي هم خو یو 2 وختونه خامخ جماعت تلمانځه د پارازي
نو د امام او د خطیب ډیر موثر کردار دی. نو که چرته د هغوی هم په دې حواله تربیت وشي او دوی ته دا وښودل شي چې څنګه به دغه ابلاغ خلکو ته ورسوي، نو زما خیال دا دی چې دا به ډیر موثر کردار کوي. ډیره مننه ډاکټر صاحب د ټایم ورکولو او کتونکو تاسو واورېده چې ډاکټر صاحب ډیره ښکلې موږ ته مشوره راکړه چې زبردستی باندې یو کار نشي کېدی او زبردستی کارونو د هغې رزلټ بیا صحیح نه وي. نو ښه دا لار ده چې حکومت یا چې هر څوک وي په کار دا ده چې په دې باندې یو بحث وشي، په دې یو مکالمه وشي، په دې یو ډایلاګ وشي، پارلیمان کې دی وشي، په میډیا دی وشي، په تعلیمي ادارو کې دی وشي، او بیا د هغې د بحث چې کوم نتایج راشي، کوم سفارشات راشي، نو که هغې نه پس قانون سازي کېږي نو د هغې ډېرې فایدې به وي. ځکه دوه شیزونه دي اصل کې. یو دی د موبایل استعمال. موږ به سوشل میډیا فی الحال سایټ ته کوتیم. د موبایل استعمال کې مطلب دا دی چې کم د 2.5-3 کالو ماشوم نه وایي تر 8-9 کالو 10 کالو پورې چې کم وړوکی دی، آی کې بیا مختلف قسمه گیمز دي، ویډیوز دي. نو یقین وساتئ چې نظر، دماغ، اعصاب، جسم دا ټول متاثره کیږي. زموږ یو ملګری ماته یو ځل خبره کوله چې یو فون راته راغې او فون زما وی ډېر اوږد شو. ظاهره ده پخوا خو دا هینډ فري به ډېر زیات نه استعمالېده، دا کلچر نو. هغه وایي زما دا لاس کې مې دا موبایل نیولی دی، غوږ ته او خبرې او ګپ یو کم و بیش د هغه به کول چې 20 منټه یا 15 یا 7 دغه وخت پس اچانک بس وی څه چل را باندې وشو، موبایل مې لړه کو او هغې نه پس زما دا لاس بالکل جام شو. دا بیا بالکل دغسې جام و د غوږ سره چې څنګه وي، او دا بیا نه کولاوېدو، ډېر په تکلیف کې و. بیا هغه هسپتال ته بوتلو، ایمرجنسي ته بوتلو، بیا ډېر دغه نه پس د منډو تړو نه پس د هغه د دې مسلې نه رووتو. د هغې وجه دا وه چې هغه مسلسل په یو پوزیشن کې د لاس نیولې. دا زه ته د غټو دا نقصان ښیم. نو د وړو چې کوم وړوکی ماشوم دی، د هغې په دماغ، د هغې په نظر، د هغې په ذهن، د هغې په جسمانی ساخت باندې به اثر په دې وي چې څنګه قبلایات صاحب خبره وکړه چې د ماشوم د صحت دپاره یو ضروري شی دا دی دا منډې ترړې وهل، د حرکت کولو. د موبایل په وجه یا به ماشوم ناست وي یا به اوده وي، او داسې ډېر کیسونه راغلي دي چې دا ماشومان په بیا مختلف امراضو کې مبتلا شوي دي. د هغې جسمانی ساخت، د هغې جسمانی صحت تباهی حده پورې متاثره شوی دی. د هغې بیا اوسه پورې لاس علاج نشته دی. ځکه اوس چې کومو خلکو دا تحفه موږ ته راکړې ده د موبایل صورت کې، سوشل میډیا صورت کې، نو هغې اوس کوشش کوي چې خپل راتلونکی کل ته څه نه څه داسې یو د بچاو د حفاظت انتظامات ورته وکړي، او هغې په دې سلسلې کې مختلف ګامونه لګیا دي، پورته کول شروع کړي دي. او د هغې نه پس اوس زموږ په شانتې معاشرې کې، زموږ په شانتې ملک کې چې همیشه دپاره موږ د ترقۍ په دوړ کې د نورې دنیا نه وروستو پاتې شو، نو دلته موږ دا بحث روان شوی دی. دویم ما خبره کوله دا یو خو دی موبایل، بیا دویم دی سوشل میډیا. نو سوشل میډیا باندې بیا مختلف تاسو له پته ده سوشل میډیا سایټس دي، هغه فیسبوک دی، هغه ټویټر دی، مختلف دغه دي. نو هغې کې هم بیا د خلکو د تربیت ډېر سخت ضرورت دی. د موبایل یو شی دی، سوشل میډیا بل شی دی. یو کال مونږ اخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څنګه حال دی تاسو؟ خیر په خیر په خیر. څنګه حال دی؟ څوک به خبرې کوي او کم ځای نه او څه به ویل غواړي ورور جانه؟ محترمه د ریګي نه خبرې کوم، رحمت شاه خاموش. جی جی خاموش صاحب څنګه حال دی؟ نوم خو دې داسې شاعرانه غوندې کې نوم دی؟ نو بس په دغه موضوع باندې دا تاسو چې کوم نن ډېره ښایسته موضوع راوړې ده، جی جی ډېر ښه ټاپک دی، او په دې باندې آیات صاحب هم دا وایي چې دا موضوع څېړل پکار دی او دې باندې بحث پکار دی چې دا عام خلکو ته بلکې کلو کې د دې اویرنس پکار دی چې دا هر چاته دغه د دې رقم معلومه شي. نو ما خو لکه په دې
موبایل په دې ټچ موبایل باندې اوس درې څلور نظمونه لیکلي دي خو یو مختصر نظم به درته ووایم او خو چې مختصری ګوره ټایم مسلې موږ سره مختصر دی چې مختصر دی او وایي نوی نسل چې پیدا شو د مور غېږ کې اچھا او پټې سترګې په جړا شو د مور غېږ کې ها لا یې سترګې غړولې سمې نه وي ها ټچ موبایل ته په خندا شو د مور غېږ کې بالکل همدغسې ده ښه جي او دا عادت ورله خپل پلار په خپله ورکو بالکل دا عادت ورله خپل پلار په خپله ورکو بالکل اموخته په دې بلا شو د مور غېږ کې بالکل همداسې ده خدای خبر چې به ترې وروسته څه جوړېږي ابتدا کې بې حیا شو د مور غېږ کې بالکل په سکرین ورته کارټون په ګډېدو شو ورته دی هم په ګډا شو د مور غېږ کې همداسې ده خاموش وای لنډه به کوجی خاموش وای زما ذهن داسې وای خاموش وای زما ذهن داسې وای خردجال سره آشنا شو د مور غېږ دغه بالکل دغه تقریبا دغه طرف ته شی روان دی زما خیال دی چې بس تاسو دا خبره ډېره ښه طریقې سره راغونډه کا او دا زه به د پروډوسر ته یم چې دا ستاسو نه دا نمبر والي نو دا نظم به بیا موږ تاسو نه راغواړو ښه جي انشاءالله چلو ډېره مننه خاموش صاحب خو پروډوسر صاحب هم ما لګیا دی خان دی ډېره ښکلي انداز کې یعنی دا شاعري یو کمال شی خو دی که نه کومه خبره چې مونږ لګیا یو په 40-45 منټو کې مونږ کوله هغه د یو شاعر په 15 شعرونو کې راغونډه کړو ډېره ښکلې راغونډه کړه چې واقعي د مور په غېږ کې مونږ دی د دنیا کم شر فساد دپاره وړاندې کړي دي خبره بیا هم هغسې راځي د تربیت د کمی او زموږ معاشرې کې د تربیت د باندې اکثر زور نه ورکړل کېږي زه اکثر دا ویم ډاکټر حکیم محمد سعید صاحب الله دې وبخي ای به دا ویل چې دې قوم ته د تعلیم نه زیات د تربیت ضرورت دی مونږ په تعلیم توجه شته دی په تربیت هم نشته دی که هغه تعلیمي ادارو کې دي که کور کې دي دواړو کې د کردار سازی چې کم یو شی دی هغې باندې د هغې دغه ډېر کم دی جی یو بل کال اورو السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جناب حماد خان خبرې کوي جی د نتیا ګلی نه او جی ولا زمونږ د یخني وکړه باران ماران خو نشته نه باران شروع دی ها زه خوشاله اوسې نو او سیل ته تللی که نه او جی چې تل تللی مجي ها نو دا زموږ دا ټاپک دی واورېدو نه جی او زموږ د پروګرام اواز هلته صفا درځي نه جی پروګرام اواز صفا نه درځي هلته کې اردو کې راځي ها اردو کې راځي جی نه تالو زما اواز درځي که نه موبایل خو صفا راځي همدغه وایو که نه بس همدغه مقصد زموږ دا دی چې بس لکه رابطه دی صحیح ده ټیک ده وعلیکم سلام د ځان خیال ساتئ ډېره مننه دا زموږ ملګری نتیا ګلی کې ناست دی او پروګرام اوري لګیا دی او دا ښه دی چې وي اواز صفا راځي مونږ ته نو خبره بیا د تربیت راځي مونږ دا وایو چې دغه کار به حکومت کوي دا کار به استاذ کوي دا کار به پولیس کوي دا کار به علماء کرام کوي مور پلار به څه کوي دا کور کې چې ټول نه زیات ټایم د ماشوم مور پلار سره تېرېږي نو د بیا خو د مور او پلار زیاته ذمواري هم جوړېږي او چې هغې زیاته توجه ورکړي نو زما خیال دی دې ټولو ته به اسانه شي د ټولو دغه به لږ کم شي یو بل کالم الو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر کم ځای نه څوک یې بخیر جمرود نه کامران خان څنګه چل دی یار ته به وې پروګرام دی واورېدو دا به زموږ د پروډوسر د نوټ کي ولې خیر شه وا که نه هغه سره به رابطه کوو دا پروډوسر صاحب په دې نمبر ته 9 بجې کې یو کال وکړه دا پروډوسر صاحب به ناست دی به دا ستا نمبر نوټ کړي
خاموش صاحب دا یو نمبر وګوره که پروګرام ته زمونږ اورېده دا زه خاموش صاحب سره مونږ ستاسو بیا رابطه وکړو انشاءالله ښه او انشاءالله زه صحیح دی السلام علیکم د خاموش صاحب نظم ګوره کار روان کو که نه ښه اثر خو وي که نه خبره هم ټیک کړې وه واقعي چې د ماشومانو دا مسلې خو شته دی که نه زمونږ خو دا مسلې وي بهرحال مونږ دا خبره کوله چې د موبایل او سوشل میډیا دې دواړو کې به فرق ساتو نو د موبایل استعمال لپاره کې د بند یو شانتي وي او د سوشل میډیا لپاره تربیت په بل شانتي وي یقین وکړئ چې د علم یو خزانه دی نن سبا د ډیجیټل میډیا کې یا د انټرنیټ کې پرته ده خو دا اوس په مونږ باندې ده چې زه د علم خزانې طرف ته ځم که زه تباهۍ طرف ته ځم نو دا فیصله خو به زه وکړو او دا فیصله خو به زه هله کومه چې بیا زما تربیت خو شي که نه څوک ما ته لار خوښوي که نه چې بهی په نیټ باندې په لکاو کتابونه پراته دي آرټیکلز پراته دي د دنیا په هر موضوع باندې ویډیوز پراته دي یقین وکړئ پخوا به دا یو اخبار به او ټیک د ریډرشپ به ډېر و خو د اخبار مسله به دا وه چې د هغې لوستلو دپاره ستا تعلیم یافته کېدل ضروري به و ستا به سبق نو تا به اخبار کې نه څه فایده اخیسته هېڅ فایده به دې نه شو اخیستی بل ته به دې ویل چې وګوره اخبار کې څه دي لږ ماته سناو که یا به دې تصویر کتو یو کال بلخلو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام هلو روان دي جی جی دا کوم تاسو څه کنه نو دا دا کوم دا مو لازم واري دا کنه دا پوره کې شي دا د موبایل خبرم ډیره خښتو کانن سبا له کالو اتو کالو ماشومې موبایل ورځي ټچ موبایل ورځي او کنه دا ما خو مور پلار مو مسله دا چې بازار خلاصولو د پاره چې بزما سر د پارامي بس موبایل ورته ور کې دا ډیر لوی ظلم روان دی ډیر لوی ظلم روان جناب دا سکول ماستر ګورا ګرام نه دی د جمعه استاد ګرام نه دی بس بچي وقف او دا دی به ذمہواری کی نه دی خو ذمہواری نه کی ته د سکول ماستر لا ورغلې ته جمعه استاد لا ورغلې چې زما بچي څنګه دی تاسو هم نه کوي کنه دلته مسله دا چې سکول کې ماشوم داخل کو بس پلار وي چې بس او سکول پويګا ماستر پويګا دی پويګا زمونږ د خلک خو چرته د ماشوم تاسو ته په 15 کال کې منځ تر څو پر سکول نه مسله ورته نه جوړه شوی بالکل اله ورزي سر چې کله ولا سوراني وروړي کنه چې سوراني دي وروړي کنه او چې کله هغه نه ورزي بس وي استاد او یا چې کله ماشوم فیل شنو بیا د ترایا چې تمام چې ماشوم په سکول کې او سر چې فیل شي ماشوم زما خو راځي چې تخلا او په دینه نه خبر چې بس کې موبایل پرودي وخت انټرنیټ نو بس تاسو دا بالکل خولي خبره مو کړه والدین ذمہواری پکار ده چې هغه پوره کی بس دا تاسو ته راغو تاسو نوم ته نه ویلو کنه خپل هلو مشتاق نوم هم دی صحیح ده جی صحیح ده ټیک ډیره مننه خوشاله اوسئ دا زمونږ دا یو اوریدونکي کتونکي دم دا زمونږ خبره بالکل انډورس کا د دې حمایت کو چې د مور پلار کردار ټول نه اهم دی او د سکول استاد ته د 3 کالو ماشوم ته څوک تربیت ورکوي 3 کالو ماشوم موبایل ورکول یا موبایل اشارول دا خو د کور کار دی کنه دا خو بیا د معاشره کې د بل چا کار نه دی نو د والدینو ذمہواری ډیره زیاته ده او لږه توجه چې ورکړي کنه نو زما په خیال چې دی به ځان ته مسلې کمې کي او چې کم دا راتلونکی نسل دی د دې غریبانانو به هم ډېرې مسلې کمې شي یو بل کالم اورو چې زموږ دا ملګری سوي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څوک خبرې کوي کم ځای نه روزانه اسیب صاحب څنګه یې صحت ښه دی خیر دی مهرباني معراج محمد خبرې کوم د ډسټرکټ مومن نیشن امرګل سټی نه په خیر څنګه حال دی څه به ویل غواړې بس اسیب صاحب زه مدل ما چې د دې زمانه دغه ټاکټنه موبایل دی ځکه چې ماشوم نواله تر تقریبا بوډاګانو پورې دا سره د خصوصي صحیح نه استعمال کړه صحیح استعمال شو کنه
دا ټیکنالوژي لکه ماده دې من خلک غړ کارونه کوي همدغه ځای ما چې دې ته مونږه فتنه خو نشو ویلو خو مونږ ته د دې استعمال چې دی هغې نه فتنه جوړولی شو اساس څه دا تقریبا چې دا ټول دنیا دی کې ورلد کې د استعمالي لکه خلک به دغه استعمالي کنه صحیح استعمالي بل د زموږ د بدقسمتي نه چې اکثر موږ په پښتنه معاشره کې دا موبایل د روان دي چې 95% دا غلط استعمالي بالکل فضول شیزونه په ګوري او داغه نو ستا په خیال دا د ذمہواری په چا باندې ده د دې ذمہواری د پپلار امور باندې دا ترغی پورې نه ورکړي چې د بالغ شوی نه او د تعلیم مکمل کړي اصل شی هم دغه دی استادان په سکول کې ستړي شو خاص طور باندې چلو دا زمون خو د غربت والا پرې د چا چې ډېری پیسې دی په پرایویټ سکولونو کې دي هغه استادان مور پلا روغ واړي چې لکه د خپل د سلورم پنځم شپږم و ماشوم ته موبایل مو ورکوا خو هغه دغه خو څنګه نه منی ویا کنه اساس سر تاسو په خوده باندې کې نه کوي چې په کلاسونو کې لږ سکول ته د لکان نه جوړ ټول بهر ګرځي کنه او دا بار استعماله تقریبا 3 دا بهر نه سي د سکول نه بهر دا یو غټه بد قسمتي ده کنه زموږ غټه ستا په خیال څه پکار دي مور پلار نه علاوه نور داسې سلار ده د حواله سره ستاسو تجویز دی مطلب زما کوم سجیشن زما دا زما چې د په کالجونو کې په سکولونو کې باندې بالکل پابندي ولګي چې دا الله د سکول ته نه راوړي ترغی پورې چې څو پرستاسو دغه ټیم شوی نه دی چټای بالکل دا قبلایا سے وختي خبروم چې دنیا په ډیرو ملکونو کې په سکولونو باندې سخت پابندي ده چې دا په سکول ته څوک نوړي کوړي اف پیساتي دغه تاسو راي صحیح ده بالکل پریمری پابندي په کار په کالجونو کې سکولونو کې جماعتونو کې مدرسو کې دا منه راوړي دا څه دغه شی چې دا بالکل دې هر وخت توجه بس بالکل ډیره مننه تاسو ټیم ورکول خو دغه تجویز ورکوم بالکل دې خبره صحیح ده قبلایا سے هم دا خبره وکړه چې د دنیا په ډیرو ملکونو کې په یو خاص ټایم پورې سکول ته وړل خو بلکې ډیرو ملکونو کې بند کړی دي او بیا که چا سره سکول کې ویم نو هغه خاص ځای کې لکه لیبارټري یا لایبرری شو هغه نه بغیر نشي استعمالول یا ته گیټ کې جمع کړی شي ما ته یا چې یو ځل ما یو پوسټ کتلې او تصویر می کتلې ایوب خوسو د کوټا یو ډیر ښه فنکار دی هغه چرته ما خل ملګرو سره ډیر ملګری و تلو یو اوټینګ د تلو سیل ته تلو او بار وروټه یو ځای خرو خو هغه پاغه کې یو ډیر زبردست کار کړی و هغه په فیسبوک غالبا ما پوسټ کتلو چې هغه د سوق راجم شو نو څنګه چې کوشو او هغه ځکه کې ناست ټول نه پهله شاپر راواغست ټول نه موبایلونه جمع کړ او هغه موبایلونه د ټولو واغست یو لفافه کې یو شاپر کې یو بیگ کې اوتړل اولته کې خو واغې ته ویل چې بزوز دا کم ټایم دی دا مونږ خپل ځان د پاره ورکړې دی یو بل د پاره ورکړې چې بل سره خبرې وکړو او هغه دا میسج بیا ورکړو چې لږ ځان لم ټایم ورکوي ماته یا چې یو ځل مونږ دغه یو ریسټورانټ کې روټای ته تللی وو نو مونږ سره خوا کې د یونیورسيټي د سټوډنټس د طالبانو طالب علمانو یو ګروپ راغلی وو کم و بیش 12-13 الکان به وو نو ظاهر سړی چې بار راځي روټای خوراک د پاره نو غب شپ د پاره راځي یو بل سره خبرو تر د پاره راځي نو ما سره کم ملګری و ماغي ته ویل راشي ز تاسو ته یو نظاره خېما نو ما لګوري دا 12-13 کسان ناشتي او ټول څوک او د دې څوک ملاسته او هر یو موبایل نیولې د موبایل کې ډوب دی یو بل زړو خبرې نه کې د روټه په انتظار دی مې روټه بوکري واپس پزینو بیا د دې راتلو فائدہ څه شو دي لپاره دغه یو غټه مسله راغلی ده او دا کله نه چې وی کنه سوشل میډیا راغلی ده ټیک د دنیا خو یو بل سره اوتړله خو کور یو بل نه لری کو یو بل کاله مخلوق السلام علیکم وعلیکم السلام جی خیر ده سو خبرې کوي کم زنه شاهد الله خبر کوم د مومن دي جنتانا جی شاهد الله صاحب سنگل ده سبب ویل غواړي سلام خوشاله دا ډیر خسته پروګرام اوري ده خدا بار راوړي والله چې مسلمانان دي کله نه یو ځکه تر مور او پلار دا ټول مور او پلار غفلت کوي کنه ورکو کې دغه خاموش چې کوم خبره وکړه کنه او جی خبره بالکل ټول نه کیږي ځکه چې مور پلار به وي مور په تیر مسوک شي ځاړي وي واره کوله دغه څه دی کنه به ځان ته خلاص کی کنه ځان ته خلاص کی او ډیر ستر نظر حراسي ډیر داسې شو خپل او خبره کوله ویلې
ما دونه لونو د چوکیدار ما یو لون دي کو دغه او بل ځین دا خیر په تلور پر څوک راغی خو ځي کنه دا ټول خصوص د مور پلار دی مور پلار او ډیر د مور دی مور چې ځان خلاصوي خو ځي کنه په دې باندې څومره بالکل بالکل زمونږ هم دا کوشش دی او بس تاسو هم دا کوئ چې څومره اجره کې جمعات کې خبرې کولی شي په دې باندې خبرې کوئ چې نن سبا په دا یو بیداری راشي خلکو کې. ډیره مننه ډیره مننه ډیره مننه. نو ما دا زمونږ چې څومره کالرز وو هغوی هم دا وایي چې د وخت مناسبت سره ټاپک ډېر ښه دی خو ریپیټیشن یې پکار دی لکه بار بار دا پروګرامونه پکار دي او ځکه چې نن به چا اورېدلي چا به نه اورېدلې موږ بیا کوشش کوو چې څه موده پس بیا یې وکړو زموږ نور ملګرو ته به موږ دا وایو په دې ټاپک باندې زیات پروګرامونه پکار دي. دا یو بیداری مهم دی دا د یو شعور پیدا کولو مهم دی او دا دومره زر نه کامیابیږي دی کې به ټایم لګي موږ به یو بل تیارو یو بل به پویو یو بل به اورو. ما وختي دا خبره روانه کړې وه چې بیا د سوشل میډیا مختلف سایټس دي او هغې باندې یو کور دی مونږه کور کې د یو بل لرې شو دنیا مونږ سره رانږدې شوه. دا ډېره ښه خبره ده چې دنیا رانږدې شوه خو مونږ د یو کور افراد د یو بل نه ولې لرې شو. دا د سوچ خبره ده دا چې نن مونږ بحث کوو دا نن چې مونږ خبره کوو دا نن چې مونږ فکر کوو په دې وجه کوو چې زه خو د سمندر نه پار یو کس سره نږدې کما خو ما سره په کمره کې ما سره په کور کې چې کم زما دوست رشتہ دار دی رور مې دی هغې نه خو زه لرې شوم. وجه دا ده چې هغه خپل موبایل کې بیزي دی خپل موبایل کې بیزي ما او دې نه مسلې جوړېږي. یو بل ملګری مونږ سره خبرې شرکت کول غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سو خبرې کې زمانوم ضروري په خبر نه خبرې کوم نشته نه. جی 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 سبا ویل غواړي بس جی دا چې کوم موضوع وروړي ډېر ښه موضوع دی خو دې هر څه ته نقصان رسول ټیک ته خو زیات تري دین اسلام ته نقصان رسول د تلاوت نه د مونږ نه د دې نه خو خلک بیخي بس هغه کوم اثر یې هم ختم شو او بل چې کوم مخکې به خلک په تبلیغ کې لاړو هلک به لاړو چې هغه به څلور میاشتې ولګو چې هغه به دومره د اخلاق والا او دومره د عزت والا به خو چې په تبلیغ کې وخت لګوي موبایل سره وخت لګوي دا مشرانو نه مني او چې راشي مکه شي د هغې نه بدتر شي. نو تربیت یې ونه شي که نه هغه د تربیت چې کم ټایم یې هغه موبایل ته پټ ورکړي که نه تربیت یې ونه شي. او دې زما به دا درخواست دی چې په دې باندې د حکومت د مخه د پابندي ولګي چې د چا لپاره چې دا استعمال جایز نه دی. هغه ټیک د حکومت یو تجویز وروړی دی چې 14 کال نه کم کسانو باندې پابندي ولګي خو زما په خیال د مور او پلار زیاته ذمہواري جوړېږي که نه. سبا د مور او پلار دې مني نه د مور او پلار عزت ختم شو ضرور عزت ختم شو د مشر عزت ختم شو د موبایل د لاسه او اصل کې خبره بیا تربیت راځي که مور او پلار دا تربیت 4-5 کال عمر کې شروع کړي نو زما خیال دی چې ان شاء الله بیا به اولاد خبره مني خو که 4-5 کالونه تربیت سٹارټ شي اله میرا جی دا زمون خپل بچی مې دی کنه اول مې ورته چې لسم پاس کړه والا ما او چې لسمه بعد وې څنګه مې ولسمه موقع مې خطو چې په دې چل ول باندې وسره غټین تیرو نه ښه خبره ده د کال ډراپ شو په چل ول باندې پروګرام ټایم هم زنګ برابرېږي خو د ټیک د بعضې مور پلار مجبور وي خو خبره بیا هم هغه راځي چې د تربیت اصل مرکز چې کم یا کور دی د مور غیږ دی خو دلته بیا یو بله خبره مونږ ته پکار ده چې مونږ په دې باندې هم خبره وکړو. زه خو په مور باندې دا ذمہواري اچوم چې دا د تربیت وکړي خو بیا زه دا وګورم چې زمونږ پښتنه معاشرې کې مور سره ټایم شته دی. مونږ خو د مور نه د ښځې نه مراد دا اخلو چې دا به کورم سنبالوي دا به خواخیز خرم سنبالوي دا به لیورو د چې کم د خاوند خویندې دي اب هم سنبالوي میلمانه به هم سنبالوي جاړو به هم وهي کپړې به هم وینځي دا به لکه دا مشین دی نو چې دا ټول کارونه کوي دا ټول فرایض دا ادا کوي دا ټول رشتهدارانو دا چم ګاونډ او خپل خپلوان دا خوشحاله ساتي نو دې ته به کله ټایم میلاویږي چې دا خپل بچي له لږ ټایم ورکړي هغې سره کښېني او هغې سره خبرې کړي د هغې تربیت وکړي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه طریقه وه مولانا طارق جمیل صاحب که چا داسې اورېدلې وي خامخا یې واورئ
هغې دا وایي چې ښه طریقه دا ده چې څنګه د بچي واده وکړو نو هغه ته خو یا کور بیل کا که وست نه رسي کمره بیله کا خو کچن به ورته بیلې او هغې دا هم وایي چې د انګور کار دا نه دی چې دا ناس د سخر به هم خدمت کوي د خواښې به هم کوي د سخر او د خواښې خدمت کول هغه د الګ کار دی د خاوند کار دی دا بیا د ښځې کار صرف د بچي تربیت دی نو لږ پکار دی چې مونږ بیا دې طرف ته توجه ورکړو مور او پلار ته توجه پکار ده زیاته او د حکومت دا یو تجویز راغلی په دې باندې مونږ بیا هم پروګرام وروړو تاسو خپل رای بیا مونږ سره شیر کړئ چې آیا دا پابندي لګېدل پکار ده او د کوم عمر نه لګېدل پکار ده د دې به فایده یا نقصان صحیح پروګرام وخت مونږ پوره شو بلې هفتې پورې د اجازت غواړم د الله په امان